خبره مې دا کوله چې پښتون میخه نه حلاله کړی سات پې نه تېرېږي او د څه دپاره حلالوي دپاره د دې حلالوي هلکه زمونږ میخې کې خو اوه منه غوښه وخته بل ورته ستاسو څه میخه و زمونږ راشه اته منه غوښه وه پکې بل ورته وایي نه نه مړه زمونږ سمه میخه وکړه او ناشنا او ته راشه دا غوښه پې داسې دی لکه تا ته چا ویلي چې الله لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی الله رب ذوالجلال غوښې نه دي پکار د الله رب ذوالجلال وینه نه ده پکار الله رب ذوالجلال ستا دا وینې نشي حاصلولی دا غوښه نشي حاصلولی ولکن یناله التقوی الله څوک متقی انسان حاصلولی شي د الله رضا حاصلول دا په تقوا پرهیزګارۍ باندې کېږي اوس پکې بعضې وایي په میخه باندې قرباني نه کېږي وایي په میخه باندې قرباني نه کېږي ولې وایي په میخه باندې قرباني نه کېږي وایي ځکه چې قرآن او حدیث کې خدا نه دي راغلی نو لکه خدای د غر کو پر که دا قیاس چرته لاړو دا اجماع امت چرته لاړه صرف قرآن او حدیث پسې ګرځې نو دې کو ډېرې داسې خبرې دي چې هلته اجمال په قرآن او حدیث کې شته تفصیل نشته د هغې تفصیل مجتهدینو کړی دی هغوی درته بیان کړی دی په دغه کې هم نظمه میخه وایي مه حلالوئ په دې باندې قرباني نه کېږي کو قیاس کې او که نه کې من جنس البقر خو دې که نه دې ته هم بقر ویلی کېږي کم کار چې غوا ورکوي هغه میخه هم ورکوي علا کل حال هغه غیر مقلدین چې د هغوی څه ناڅه علم و نو هغوی به وایي دا من جنس البقر دی خو اوس دا کوتعو بوتعو راغلي دي دوی وایي د سره شته نه ځکه د دوی نه بیخي هغه ساکسیلې وړلې دي دوی سره سم نشته صرف او صرف رومالونه په سر راچولي دي او غټې پکولې په سر کړي دي نور ورته هیڅ یاد نه دي قرآن حدیث دوی ته یاد نه دي په قرآن او حدیث باندې پوهېږي نه ځکه دا هغه مخکیني وو هغوی لا بیا هم خو دا خو بیخي کوتکان دي علا کل حال حضرات ما تا د قربانۍ حکم دی چې څاروي حلال که منګه د څاروي په مرۍ باندې چاړه نشو راښکلی څومره ناشنا ناشنا هیلې وله لټو هو لټوه وله څه به وکړي د زوی دپاره لګی د لور دپاره لګی د نوسي دپاره لګی همدغه بچي به درپسې زه دا بار بار ویم چې همدغه بچي به درپسې کو مړ شوې د ټماټرو روجي هم درپسې نه پخې په خپل لاس باندې اوس در سره شته ځان مه ګناهګاره وه وس ما خو تا ته وویې چې د غټه حصه دې وس نه کېږي وړه حصه لستو زرو والا 15 زرو والا دونه خو کولی شي که نه